استمتاع بالحائز دا جایز دی او که نه دی جایز، نو په دې کې درې صورتونه دي. اول صورت دا دی استمتاع بالجماع. دا صورت څه دی؟ بالاتفاق ټول ائمه او همدارنګه علماو په دې باندې اتفاق دي چې دا صورت حرام دی. او دویم صورت هغه دی استمتاع بما فوق الازار. دا د ټولو علماو په نسبت باندې جایز دی او دا اخیستلی شي. او دریم استمتاع بما تحت الازار. دې صورت کې څه لږ معمولي شان علماو اختلاف دی، خو به هر حال دغه یو صورت دا بالاتفاق جایز دی. استمتاع په هغې طریقې سره چې چاودر وغیره څه شی وي یا پاس د کمپړو نه بیا دا جایز دی. او بقیه دا صورتونه چې دا ناجایز او حرام دي. او ډېره تفصیل څه دی دا زه د کتاب کوم سرورک صفحه دی هغه نه زه تاسو لپاره تفصیلي پوهې دپاره تصویر وباسم او د ویډیو لاندې بیا کوم تصویر دی تصویر کې سره د حوالې نه او حدیث او د علماو اقوال د امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شفیع صاحب او نور کوم اقوال دي نو هغه تفصیلا لیکلي ده په خپله باندې بیا وګورو. او باقي دغه مسله چې دی استمتاع بالحائز دې کې دغه درې صورتونه دي او د درې صورتونه مو ذکر کړو. یعنی مطلب هغه ښځه چې هغه محوري بیماریو ته وشي نو هغې سره هغې نه فایده اخیستل د څرنګې دي. دا یو مسله ده، اهمه مسله دی د زنانو او نارینهو ټولو لپاره لازمي دي.